اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. نن زما دا ویډیو خصوصا د هغه پښتنو وروڼو دپاره ده چې هغه د پنجاب په مختلفو ښارونو بازارونو کې کار روزګار کوي یا په نورو علاقو کې وي، نو هغې دي د دې خبرې نه هوښیار شي چې یو داسې قسم له ګروه راغلی دی، یو داسې قسم له ګروپ دی چې هغه ینګ الکان خصوصا د 14 نه 18 19 کالو پورې ځوانان چې کوم دي د اوچتهي هغه بېهوشه کوي او مختلفو هسپتالونو ته یې بوځي او د هغې نه ګردې وباسي. حالیه ورځو کې د دیر سره تعلق لرونکې یو ماشوم چې د هغې رهایش په لاهور کې و، هغه اوچت کړی شو او د هغه چې کوم راولپنډۍ ته راوستی شو. په راولپنډۍ کې د هغې نه په یو هسپتال کې ګرده وویستی شوه. د هغه ماشوم نوم عبید الله دی، د دیر سره تعلق لري او په دې حواله باندې د دیر ایم پی ای صاحبزاده صاحب هغې هم صاحبزاده ثناء الله صاحب هغې هم احتجاج کړی دی په سوشل میډیا باندې او خصوصا د دیر خلک چې کوم دي د دې خلاف ډېر غټ غږ اوچت کړی دی په سوشل میډیا باندې. دا یو دغه روان دی، خو زه ټولو ملګرو ته وایم چې تاسو راویښ شئ او په دې دپاره آواز اوچت کړئ او د پښتنو سره ظلم په یو قسم نه دی روان. پښتانه وژلی کېږي، هم پښتانه د دهشتګردۍ ښکار هم دي او پښتانه اوس چې په پنجاب کې او په مختلف ښارونو کې داسې قسم لاغوا کېږي او د هغې نه بیا ګردې وښکلی کېږي. دا ډېر د افسوس مقام دی او د دې دپاره آواز اوچتول دا د ټولو سوشل میډیا د ملګرو کار دی او دا خبره په پام ته راوستل دا ډېره ضروري ده. دا به ډېر غلط رخ اختیار کړي او زمونږ پښتانه چې کوم ځوانان پاتې شوي دي او خپل مور پلار له مزدوري کوي او 2 روپۍ ګټي، نو د هغې نه اوس په پنجاب کې ګردې وښکلی شي. دا یو ډېر د افسوس ډک مقام دی. داسې په یو ملک کې هم نه کېږي او د آرګن ټریډینګ چې کوم روغتام دپاره کوم تنظیمونه جوړ دي هغې چېرته ګرځي، زمونږ سیکیورټي ادارې چېرته ګرځي او خصوصا چې کله هم وګورې نو چې ظلم شوی وي نو هغه به د پښتون سره شوی وي او د پښتون سره چې کله ظلم وشي نو ټوله میډیا او ټول خلک به خاموشه وي. دا یو الارمینګ سچویشن دی او دا د ټول دغه دپاره یو کوېسچن مارک دی سیکیورټي ادارو دپاره چې اوس داسې خلک راغلي دي چې هغې د خلکو نه ګردې وباسي نیم بېهوشی حالت کې. بیا دا ځوان چې کله راپاڅېدلی دی دته معلومه شوې ده چې زما خو اپریشن شوی دی، ګرده مې وتې ده. نو تاسو که وګورئ دا ډېر د افسوس مقام دی. نو کوم ځوانان چې بهر روزګارونه کوي نو هغې دې په ټایم باندې هغه ته ځي، د چا د لاسه دې څه داسې خوراک نه کوي یا څه داسې خلکو سره دې نه کیني پاسي چې په هغې باندې د هغه ملګري اعتماد نه وي. خپل خلکو سره رابطه کې اوسئ. څوک چې روزګار کوي په وخت باندې راونه رسي نو تاسو له پکار دي چې د هغه پوښتنه وکړئ او که کور ته هم داسې څوک لیټ شي نو هغه له هم پکار دي کوروالا له چې هغې په وخت باندې لاړ شي او ایف آی آر وشي. بیا د دې حوالې سره د دې ځوان ایف آی آر چې کوم دی د پنجاب حکومت نه دی اخیستی او بیا چې کله د دې ځای نه ایم پی ای صاحب تللی دی نو د هغوی ایف آی آر اخیستی شوی دی. دې حوالې سره د جماعت اسلامي کارکنانو هم هلته کردار ادا کړی دی او د هغې سره د رابطې کولو کوشش یې کړی دی. ټول خلک چې کوم دي په دې ځوان باندې خفه دي. زمونږ د دیر باجوړ موهمند او د نورو علاقو خلک چې کوم دي د مختلف کارونو او مختلف روزګارونو حوالې سره په پنجاب کې، په کراچۍ کې، په سند کې په دې کې روزګارونه کوي او د هغې سره چې داسې قسم له ظلم کېږي دا ډېر غلطه ده. د دې خبرې پاملرنه ضروري ده، د دې خبرې خبر اخیستل ضروري دي او ټولو مشرانو له په دې باندې یو کېدل پکار دي چې داسې قسم له ظلم، داسې قسم له جبر دا ولې د پښتنو سره کېږي او خصوصا بیا د هغه مزدوري او د هغه غیرتمندې خاورې د دیر او د ملکنډ خلکو سره کېږي. په دې باندې آواز اوچتول پکار دي، د دې دپاره یو کېدل پکار دي او په هر حال باندې چې دا کوم ظلم شوی دی، کوم کار دې ځوان سره شوی دی، په دې باندې راپاڅېږئ او خپل کردار ادا کړئ او کله هم
د دې خبرې نه رسته نشئ د داسې قسم لا کارونو مخنیوی کول پکار دي او دې کارونو ته پاملرنه کول پکار ده. خدا نه خواسته دا سیس که زیات شولو نو دا به زمونږ دپاره او زمونږ د پښتنو دپاره به دا ډېر د غشي ځکه چې زمونږ ځوانان روزګار وکړي نو مونږ به روټۍ وخورو. زمونږ مزدوري او خواري ده د ټولو خلکو په دې باندې کله هم شرم نه دی کول پکار. نو د مزدورۍ نه به خلک وځي بس په دغه ایره باندې به چې یاره څوک رانه ګردونه باسي او پلار به ورته وایي چې زویه کور کې کښېنه څوک درنه ګردونه باسي. نو ټولې سوشل میډیا له او ټول هغه خلک په هغې کې چې څومره مشران دي وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دی سراج الحق صاحب دی نور داسې مشران دي چې د هغوی اواز د هغې غږ ډېر مخکې ځي. مراد سعید صاحب دی د دې له پکار دي چې راپاسي د دې خلاف یو غټ اواز اوچت کړي او دا خبره چې کومه ده د دې پام د ټولو حکومتونو وګرځي او دا خلک ګرفتار کړي او د دې خلکو نه د دې ځوان پوښتنه هم وکړي او ورسره د دې خبرې مخنیوی وکړي. دا یو څو خبرې وې ستاسو مخې ته مې کېښودې. ټول ملګري زما چینل لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ او د بیل آیکن دبه وکړئ چې څومره زموږ په پښتنو وروڼو ستونزې راځي انشاءالله تاسو ټولو ملګرو سره به یې شریکوو. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ.